کله چې د مبارک د تابعینو د طریقې داسې ولیدې چې هغه پکې کمې محسوسېده نو ده وفرمایل انکم لتعملون اعمالا هي ادق فی اعینکم من الشعر. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ تابعین ته فرمائی انکم لتعملون اعمالا هي ادق فی اعینکم من الشعر. اے تابعینو تاسو څه کارونه داسې کوي چې هغه ستاسو په نظ ویښته نه هم زیات باریک دي، ویښته نه هم زیات باریک دي. كنا نعدها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الموبقات. لیکن دغه کارونه به موږ د نبی علیه الصلاۃ والسلام په ظاهري حیات کې د موبقاتو یعنی د مهلکاتو نه ګڼل چې دا هلاکونکي دي. یعنی نن چې تاسو معمولی غلطي څه جرم نه ګڼئ د هغې بوج د ویښته نه هم سپک ګڼئ، دا به مونږه لوی غر ګڼلو د نبي علیه السلام په دور کې. دا زمونږ د تقوا تقاضا وه چې کوم جرم به مونږه غر ګڼلو هغه تاسو د ویښته نه هم کم ګڼئ. ګورئ آدم علیه السلام د غنمو دانه په جنت کې وخوړه او هغې ته خطا اجتهادي وی. الله فرمایي ولم نجده عظما، مونږ د ده نه د هغې څه مصممه اراده هم نه وه موندلې. اوس خطا اجتهادي ده، په هیره دا کار وش او بیا چې دی هغه مبارک دې ته وړوکې غلطي نه وی، وړوکې خطا ورته نه وی. هغه مبارک 300 کاله په هغې باندې جړا کوي او د ده مبارک نه چاپیره علاقه کې به د ده د اوښکو په وجه دا ټول علاقه لونده پرته وه، داسې به الله ته جړا کوله. موږ نه د ورځې په زرګونو غټ غټ کبیره ګناهونه کېږي چې زموږ یو ګناه ته د احد غر نه رسي په دروندوالي او مونږ پروام نه کوو چې دا ګناه ده او که نه ده. او هغه مبارک په معمولی خطا اجتهادي باندې په سونو کاله الله ته جړاګانې او بیا فرمایي ربنا ظلمنا انفسنا، یا الله مونږ په خپلو ځانونو باندې زیاتې کړی. اوس د هغې په نظر کې معمولی خطا دا څومره لوی ښکاري او زمونږ ته وګوره چې مونږ په آخره زمانه کې رالو د غرونو غرونو په شان ګناهونه کوو، هغه مونږ ته د ویښته په مقدار باندې هم نه ښکاري. یقین وساتئ هغه مبارک صحابه کرامو ته په خپله خوله مبارکه باندې فرمایي چې کوم جرم به مونږ غر ګڼلو هغه تاسو د ویښته نه هم کم ګڼئ. اوس دغه د تابعینو زمانه چې د خیر القرون زمانه وه او دغه تابعین د تقوا غرونه وو او د رستو راتلونکو خلکو نه 1000 ځل افضل او بهتر وو. لیکن حضرت انس بن مالک رضی الله تعالی عنہ چې کومه تبدیلی محسوس کا چې زمونږ په نزد د کومې وجې نه بنده هلاکیږي هغه ستاسو په منځ کې رایج کیږي او هغه تاسو مهلکات نه ګڼئ. لہذا دا تبدیلی انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ محسوس او دا حقیقت هم دی چې په مرور د زمانه سره دا کمزوري راځي. څومره چې د نبی علیه السلام مبارک د زمانې نه انسان رستو کیږي نو دومره چې دی کمزوریانې زیاتېږي. امام ترمذی رحمه الله لوی محدث د حدیثو دی، کتاب ترمذی شریف لیکلی دی. د مبارک خپله یو واقعه خپله بیانوي چې زما د ځوانۍ دور و او یو ځل زما پړه کې د ګناه خیال راغی، د خولې نه مې چغه ووته، د الله یر راباندې غالبه شوه، را پرېوتم، بېهوشه شوم، ډېر وخت په دغه کیفیت کې پروت. وخت تیر شو چې کله زه اخیری عمر ته ورسېدم، سپینګیری شوم، یو ورځ مې بیا د ګناه خیال پړه کې راغی. په سپینګیرتوب حالت نه مې د خولې نه چغه ووته،
نه چې دی په ځمکه را پرېوته او نه را باندې هغسې د الله یره غالبه شو. سوچ مې کو چې دا څه چلو شو. لاړم د ډېرو ښکلو ښکلو خلکو نه مې تپوس وکړو، لیکن زما هغه کوم اصلي مقصد و هغه پوره نه شو. چا م راته تسلي بخش جواب رانه کړ. وی بیا مې الله ته سوال وکړ چې الهه ته زما د دې عقدې د حل کولو انتظام وکړه چې زما دا شک لرې شي، زما اړه ته اطمینان میلاو شي. امام ترمذي رحمه الله فرمایي وی الله مهرباني وکړه د زړه کې مې یو القا وشوه چې امام ترمذي صاحب هغه وخت کې چې ته ځوان وې او ستا په زړه کې د ګناه خیال راغلی و او پتا باندې د الله یره راله او د خولې نه دې چغه ووته او بېهوشه را پرېوتې او ډېر وخت په دغه کیفیت کې پروت وي، هغه وخت ستا د دې وخت په مقابله کې د نبی علیه السلام زمانې ته نږدې و. اوس د بوډاتوب زندگی دی دغه وخت دی د نبی علیه السلام د زمانې نه رستو شوی دی نورم. نو ځکه په یره کې هم کمی راغی، په خشوع کې هم کمی راغی. دا د وخت خبرې دي. ګورئ تصوف سره به اتباع د سنتو ضروری وي. تصوف سره اتباع د سنتو ضروری وي. ابن قیم په مدارج السالکین جلد دوم کې 524 صفحه کې ذکر کوي چې حضرت سید الطائفہ جنید بغدادی رحمت الله تعالی علیہ فرمائی چې الطرق كلها مسدودة على الخلق الا على من اقتفى اثر الرسول صلی الله علیه وسلم. وی مخلوق د پاره د الله تعالی طرف ته تلو والا ټول لارې بند دي، صرف داغه چا د پاره کولو دي څوک چې د سنتو د نبی علیه الصلاۃ والسلام پیروي کوي، څوک چې دا غواړي چې د سنت نبوي صلی الله علیه وسلم پیروي پریدي او الله پاک سره ملو شي او دی صوفي یا ولی یا صالح جوړ شي، نو هغه تکله هم د غلار نه کولاوي. او څوک چې پیروي د جناب رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د سنت مبارک کوي، الله تعالی په خپل هغه ته د خپل منزل پته ورکوي. دارنګې د حضرت ابو حفص رضی الله تعالی عنہ قول په مدارج السالکین کې ذکر کوي چې د مبارک فرمای چې من لم یزن افعاله واحواله في كل وقت بالكتاب والسنه ولم يتهم خواطره فلا نعده في ديوان الرجال. حضرت ابو حفص رضی الله تعالی عنہ هغه مبارک فرمای چې څوک چې روزانه خپل معمولات د قرآن او سنت مطابق نه وزن کوي او خپل معمولات د قرآن او سنت په کسوټۍ باندې نه چیک کوي، د نوم مونږ د الله د اولیاءو په رجسټر کې نه شمارو. همدارنګې د سلطان الاولیاء د شیخ ابو یزید بستامی رحمت الله تعالی علیہ شان چې جنید بغدادی رحمت الله تعالی علیہ مبارک فرمائی کشف المحجوب کې علی حجویری عرف داتا گنج بخش رحمت الله تعالی علیہ دا قول د جنید بغدادی رحمت الله علیہ نقل کړي دي چې هغه مبارک فرمائی چې ابو یزید منا بمنزلة جبریل من الملائکه، چې شیخ ابو یزید بستامی رحمت الله تعالی زموږ د اولیاء الله په جماعت کې داسې مقام لري لکه د ملائکو په جماعت کې چې جبرائیل علیہ السلام کم مقام لري. نو حضرت شیخ ابو یزید بستامی رحمت الله علیہ په مجمع عام کې خپل دوستانو ته یو ځل داسې فرمایل چې لو نظرتم الى رجل اعطي من الكرامات حتى يرفع في الهواء، کچر تاسو داسې یو سړی ووینئ چې هغه ته دومره کرامات ورکړې شوي وي
تر دې چې هغه په هوا کې ګرځي فلا تغتروا به دې سره د هغه په فریب کې مه راځئ. بایزید بستامی رحمت الله علیه خپلو دوستانو معتقدینو مریدانو ته فرمایي چې دې سره د هغه یعنی په فریب کې مه راځئ حتی تنظروا کیف تجدونه عند الامر والنهي تر دې چې تاسو هغه وګورئ چې د هغه معامله د الله د امر او د نهي سره څنګه ده. چې کله د اقیموا الصلاة حکم کیږي نو دې منځ کوي که نه کوي، او چې د کتب علیکم الصیام موسم راشي نو دې بیا روژه نیسي او که نه نیسي. یعنی دې د الله د اوامر او نواهیو په لحاظ سره چک کوئ. وحفظ الحدود و اداء الشریعت او دا هم ګورئ چې دې د الله د حدود حفاظت کوي که نه کوي، په شریعت باندې راتګ کوي که نه کوي. دا قول د بایزید بستامی رحمت الله تعالی علیه ابو نعیم رحمه الله په حلیة الاولیاء کې په 10 جز 264 صفحه او پر رسالہ قشیریہ کے اول جز اول فصل صفحہ نمبر 13 کی را نقل کړي. بس خلاصہ و نچوڑ دا شو چې روحانیت د پاره شرط اسلام دی، چې اسلام کې انسان مکمل طریقې سره داخل نشي روحانیت به د کومې راشي. په آخر کې یوه خبر عرض کوم او هغه دا دی چې یاره مراتب د تصوف په مجموعي طور باندې 3 څیزونه دي. د تصوف مراتب په مجموعي طور باندې 3 څیزونه دي. اوله علم، اوله مرتبه کې علم، و اوسطه عمل، په دویمه مرتبه کې عمل، و آخره موهبه، او په درېمه مرتبه کې په دې عمل باندې مرتب کولو والا د الله فضل دی. یعنی اول علم راځي، بیا چې د علم په وجه کوم وخت چې د خپل ځان د هغې موافق وګرځئ نو الله پاک د ده محنت خوشې نه بوزي، نو خپل فضل او کرم ورته متوجه کی او د ولایت ثمره او میوه ورته وبخي، دی د الله دوست جوړ شي. وما علی الا البلاغ المبین. درود شریف په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې وایي. اللهم صل علی سیدنا